السلام علیکم. زم تاسو ملګری فضل نبی. ملګرو 2010-24 جولای د مازیګر وخت یو ځوان ستړی ستومانه خپل ډیپټیل نه راځي، د دې علاقې مشهور ځوان او راځي او هلته کور کې لږ غونې آرام کوي او بیا هلته اودس چاردام کوي او جومات ته ځي او هلته جمع سره د مازیګر مونځ ادا کوي او بیا هغې نه بعد خپل کزن سره را روان دی ټریک باندې، په دې ټریک باندې را روان واک کوي، حزب معمول واک کوي. چې کله ملګرو دې ته رارسي چې په کوم سپاټ باندې چې مونږ ولاړ یو هلته رارسي، نو یو دوه دهشتګرد چې کوم دي، ترهګر چې کوم دي، هغه روزي او هلته هغه نه تپوسونه کوي چې تاسو کې د میا افتخار زوی څوک دی. دا ځوان ورته موټې جوړوي، دا ورته وایي چې زیم څنګه چې دا خبره کوي په دې دوران کې د باندې فیر کیږي او د باندې درې څلور فیر وشي. ملګرو د دې ځوان دومره څه جرم و، څه جرم و، دا ډېر غټ مجرم و چې د باندې دغه شان فیر کیږي او دغه شان په بې دردۍ ځوانۍ په مرګ باندې وجلی کیږي. ملګرو د صرف دومره ګناه دا وه چې دا د هغې شخصیت زوی و چې هغه شخصیت چې کم دی ټول عمر د دې وطن د سوکالۍ دپاره کړی دي، اواز اوچت کړی دی، د دې وطن کې د امن و امان دپاره اواز اوچت کړی دی او همیشه د هغه کورنو مرسته یې کړې ده، د هغې کورنو ته په سپاټ باندې رسېدلی چې کم د دې دهشتګردو په لاس باندې ښکار شوي وو، هغې ته به رسېدلي. نو زما ته یقینا تاسو به پېژندلی هغه شخصیت چې کوم دی میا افتخار حسین چې دې وخت کې د عوامي نشر پارټۍ مرکزي جنرال سیکرټري هم دی او د هغه د اکلوته زوی دا یو زوی چې کوم هغه دغه په نن ورځ باندې دغه دهشتګردو چې ویشتي او د دوی سره دې وخت کې موږ سره موجود دی د هغې ځوان په نوم باندې جوړ شوی فاونډیشن میا راشد شهید فاونډیشن ډایرکټر میا زبیر صاحب سره. زبیر وړومبی هم موږ ستا دغه وایو چې ستا شکریه ادا کوو چې تا موږ له دومره وخت راکړو. ته مو د میا راشد شهید چې کوم څنګه زندګي تیروله چې هغه وخت کې دا د یو د پاورفل وزیر زوی و، هغه زندګي څنګه تیروله، هغه زندګي حوالې سره موږ ته لږ ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خو ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو خپل وخت وټاکلو په دې ورځ چې دا د راشد 12مه کلیزه ده، په دې باندې تاسو راغلی یاست. د هغه زندګي د راشد زندګي ډېره ساده وه. مونږ ته خو داسې نه ښکارېده، خو بار خو چاته هم دا پته نه لګېدو، هغه به نه تعارف کولو د پلار چې زه د میا افتخار زوی یم. مونږ به بیا هم کولو، هغه کله دا نه دی کړی او نه چا د هغه د پلار د نوم په حیثیت پېژندو. ایون چې هغه په سټوډنټ نه لاړلو او سرکاري نوکر شو هم چا نه پېژندو هغلته چې دا د میا صاحب زوی دی. او داسې سادي چې لکه هېڅ کې انټرسټ نو، بس خپل یو شاعري کول. اول صحافي شو، شاعري به یې کوله د انګلیش، پولیټیکل ساینس کې ایم اے کړی، بی ایس سی په انګلیش کې کړی، بیا هغې نه پسې چې صحافت شروع کو، بیا هغې نه پس چې نوکر شو. خو لکه ډېره عام یو معمول مطابق عام زندګي تېروله، ساده. د میا صاحب د انټروډکشن بیا نه کولو چې زه میا افتخار زوی یم. او همدارنګې چې داسې روان و چې واک یې کولو، نو خو ته دې نه اندازه ولګوئ هغه ټایم دومره سخت مشکل وخت و او هغه نسته سیکورټي ګارډ نسته او د مازدیګر یې مونځ وکړو او دا هغه سپاټ دی جي، دا دلته په دې دی راکوشي ورته یې وایي چې څوک دی، دا هغه سپاټ دی، دلته دی ویشتلی شوی، شهید کړی شوی و. دې ظالمانو دلته دې 8 ډزه ویشتي وو، 4 یې په مخ باندې ویشتي وو، 4 یې په سینه باندې ویشتي وو. خو تاسو د زندګۍ سوال کوئ نو ډېر ساده سمپل، ته هم پته د علاقې دې خلکو ته هم پته ابد دا به چا نه وي چې دا د هغه نه ټره پره نه څه، بس یو د دې باندې بیا لکه واک کولو د مازدیګرې خپل گیم خپل لوبه. دا راته وایي چې د میا راشد شهید د میا افتخار یو زوی و جي، د میا افتخار دا یو زوی و، میا راشد شهید. او د خدای شته میا صاحب چې ته داسې پروجیکشن هم نو کړی یا مثلا را وړاندې کړی هم نو، د میا صاحب تاسو ته پته کیریر هغه سیاسي حساب سره هم دی او نه د دا خواهش کړی، دا به وایي نه مړه دا بس زما یو خپل د ده یو خپله دنیا وه او هغه دا دنیا وه د یو عام. خو لکه ده کې خپل ګډز داسې و چې ده به د انګلیش شاعري کوله، لکه دی شوق و او صحافت سره شوق و. منی ایکسپریس کې بیا ډان کې و
او بیا دغه چې نوکر هم شو دغه سره هم صحافت او شاعري کوله خدا یو اکلوتا زوی دا راته وایي چې موږ خبره اورېدلو چې دې وخت کې د هغه د واده تیاری هم شروع جی بالکل د هغه د واده تیاری هم شروع او د هغه په کور کې کار هم شروع اوس په هغه کور کې زمونږ د راشد شهید فاونډیشن لاندې دستکاري سنټر دی ځکه چې دا واقع وشوه بیا دماکو شوه په هغه کور باندې نو بیا هغوی لاړل د هغه کور نه نو دا د هغه ځان لا کور جوړولو او د هغوی دا طریقه ده تر اوسه پورې چې ای ځمکه خرڅوي او میاسې په سیاست هم کوي او دغه ځمکه یې خرڅه کړو ځان له کور جوړولو واده له نو هغه واده کې بیا شپږ اتې میاشتې وي چې دا واقع وشوه الله ته به داسې منظوره وه نو سړی چې اوس هم سوچ کوي نو جاړي او خفه کېږي چې دا 12 کاله پس هم دا ورځ ګوري چېرې د ده څه قصور و او دا سوال د هغه اکلوتا یو خور یې وه چې هغې په پلار باندې د مرګ په وخت کې هم کړی چې زما د بابا جانه زما د ورور څه قصور او دا مې افتخار سره هم د دې جواب نو الله دې لري چې لکه د هغه قصور دو چې زما زوی باقي خو نوره یو عام د دې دغه وګړی بالکل جی تاسو دا ښاغلی میا زبیر صاحب جی د میا راشد شهید فاونډیشن غړی چې کوم دی جی ډایرکټر هم دی جی د هغه نن چې کوم دی میا راشد شهید چې کوم دی د هغه 12مه کلیزه مناویږي په نن ورځ باندې چې کوم دی نامعلوم دهشتګرد چې کوم دی هغه دا شهید کړی و جی او یقینا دا سوال نن مونږه په دې علاقې خلک دا سوال کوي چې یاره میا راشد شهید چې کوم دی هغه یو معذوب هلکو خپل کار سره به کار لرو نه پولیټیکل کې دغه څه کار و نه د پلار په دغه کې دغه څه کار و خو بیا هم دا خلک چې کوم دی هغه معاف نه کو او هغه شهید کو یقینا هغه شهید دی او شهید به چې کوم وي هغه ټول عمر دغه شان ژوندی وي نن هم د هغه 12 کاله چې کوم دی نن 12 کاله پوره کېږي خو د هغه په نوم باندې چې کوم دی نن هم غټې ادارې جوړې شوي دي دلته په بو هسپتال چې موږ ووارو د هغه نوم روښانه دی هغه شهید دی او یقینا به هغه ټول عمر ژوندی وي ډېره مهرباني جي او سلام